راشي چې درته وښیم چې دا یې لیدلی او په ټلویزیون باندې ډېرې ښځې چې بچي شوي دي عمران نامه یې کېښې ده. عمران یو سړی دی، هغه هیڅ صفت پکې نه و سوا د دې نه چې د پیرنګیانو یو لوبه ده چې هغې ته کرکټ وایي، دی د هغې بالر و، غونډس که بیا لږه چېرته ښه غورځو ده، نور هېڅ نشته، که بل صفت پکې شته. سید نه دی، پیر نه دی، ملا نه دی، اولیاء نه دی، ځواني لږه ښه ده، هغه د پاکستانو ښځو خوښ و. د هغې پته ولګېده، هغه وکړه یهودنه ښځه چېرته، ای مسلمانه کړه یا هر څه چلي چې وکړو. په پاکستان کې هره ورځ اخبارونه ګوره بل څه نه ډک نه دي، یو ویر جوړ دی. دا ولې پاکستانی ښځې وایي چې عمران یهودنه ولې وکړه، مونږ ولې پاتې شو. پکار دا چې مونږ کې یوه کړی وی. اوس ښځې خو لا پرېږدئ، ګړاګانو جلوس ویستو و په شرمېدنو شو شرمېږي. داسې شرمېدلي ملک کې اوسېږي او داسې شرمېدلي ملک کې پیدا یې. اجراګانو جلوس ویستو چې عمران په یهودو کې ښځه ولې کوله، مونږ کې یو اجرا به یې کړی وی. اوس اکړی څه شی دی؟ د هغې فوټو د اخبار کې وګورئ. دا ستا ملک دی او دا ستا وطن دی، دا ستا د ملک اخبارونه دي، بل څه پکې نشته. په اخبار کې به دا ونه ګورئ چې پاکستان کې فلانه ترقي وشوه، فلانه جهاز جوړ شو، فلانه بیړه جوړه شوه، دا به ونه ګورئ. فلانه توپه جوړه شوه، فلانه ټینک جوړ شو، په فلاني ملک باندې انشاءالله حملې دپاره تیاري ده، دا به نه ګورئ. خو د پاکستان په اخبارونو کې به دا ګورئ چې عمران یهودنه ولې وکړه، مونږ ولې پاتې شو، اجراګان به ځان له جلوس وباسي، ښځې به ځان له وباسي. دا ستا د ملک اخبارونه دي او دا ستا د ملک قوم دی، دا ستا د ملک سړي دي او دا ستا د ملک ښځې. په دغه ملک کې مونږ اوسېږو، دا زمونږ قوم دی او مونږ یې ملیان یو، دا مقتدیان دي او مونږ یې امامان یو. خیال امراغ دغه ګن مونږ پسې ولاړي، دغه ګن مونږ جنازې کوو، دغه ګن مونږ نکاحونه تړو. پروسه کال مې یو نکاح تړلو، هغه هلک ته مې دا جنۍ دې قبوله کړې ده، ویل مال داسې مه وایه، ما قبوله کړې وه او قبوله مې کړه. ویل مال د ګلې زوی دا بل ټکې وکړه. ویل ستا د ملک نوجوان طبقه دومره هم نه پوهېږي. هره ورځ داسې خبرې مې غوږ ته راشي. پرون یو سړی راغی، وی زما یو دوست دی، هغه ټلیفونونه خلکو ته کوي چې ما ښځه پرېښوه، ما ښځه پرېښوه، ما ښځه پرېښوه، ما ښځه چا ته ټلیفونونه کوي؟ بد دوستانو ته کوي چې ما ښځه پرېښوه. دا یې پرېښوه که نه؟ وایي زه څه خبرې، ویل نه طلاق وشو که نه؟ مال ته ما ته په پښتنو کې هغه غیر طلاقي وښایه. پښتنو کې خو 99% طلاقیان خبرې د پاسه وایي چې زه به طلاقي یم که نه. خو چې خبرې کوي پښتانه په اجرا کې خبرې د پاسه وایي زه به طلاقي یم، په ما به ښځه طلاق کوي. خبرې د پاسه 99% دا د سور بچي طلاقیان دي.
ما طلاق دیلا شوی د چا دی یعنی دا چل سره مال دا چل دا دی چې دا ټول بې کلمې پیدا دي ټول نیوز ټرای کوم هلکه ته بند کړه دا سپیکر اوس نه ښځې چې دا ټول بې کلمې پیدا دي دوی په څه پوهېږي چې طلاق په څه کېږي او غیر طلاق په څه کېږي طلاق دومره نازک لفظ دی دومره نازک که په ټوکو کې دې وویم طلاقېږي ښځه که د شرابو په نشه کې دې وویم ښځه طلاقېږي نن 99% خلق طلاقیان او طلاق کې ښځې ساتي لګیا دي دومره ګنده ګنده زما چونکې لږ شهرت زیات دی نو دا خلک وایي چې دا ډېر لوی ملا دی حالانکې زه په هېڅ نه پوهېږم نو پرون یو راغی چې 2 لکه روپۍ مهر مې ښځې ته لیکلی دی او ښځه مې پرېښو یو کال یې ما سره تېر کړی او ښځې ما ته هغه مهر معاف کړی دی اوس ما نه مهر کېږي که نه کېږي مال تا چې ورته لیکلی هغه په څه شي دی ویل دا په سټام دی او مال هغې چې درته معاف کړی دی ویل د شپې هسې ما ته یې غوږ کې ووایي چې معاف مې کو دومره هوښیار و ما ورته ویل بچیا اوس څه وایي وایي هغه وایي چې ما نه دی معاف کړی مال کړه دې پړه کوچوین دا 2 لکه روپۍ به ورکې تا سټام لیکلی ورکو هغې درته غوږ کې ووایي تا وس ته 2 لکو روپو چې تا لیکل وی چې نه ولې دې لیکل هغه وخت کې لیونی وي بېخوده وي مهر دا عوض د بزعې دی کړه دې چوي او کور دې ورانېږي مهر به وله ورکړي